پرون دلته زمونږ څه میلمانه راتلو، شوکت یوسفزئی راتلو، ډي آی جي راتلو، دغه څه نور کسان راتلو او پرون د اخبارونو په وجه باندې د ګیس حوالې سره لږ ډس انفارمیشن خپره شوي وو. د هغې په وجه باندې زموږ په دې خلکو کې لږ غم او غوسه راغل وه او د سهار نه احتجاجونو هغه سلسله جاري وه. بیا شوکت یوسفزئی کوم چې زموږ سینیر منسټر دی، زموږ د دې علاقې منتخب نماینده دی، زموږ مشر دی او موږ به د هغې نه ګیلې خو بیا هم هغه زموږ دپاره ډېر معزز او محترم دی او هغه راغلی او دلته زموږ د خلکو سره د غمزده خاندان سره د همدردۍ دپاره راغلی و. نو چند ماشومانو چې هغه هرګز زه د دې ځای نه دا وایم چې د چکیسر خلک هرګز داسې مظاهرې نه کوي، خو د څه ماشومانو د مس هینډلینګ د وجې د جذباتو په وجه باندې او د غصې د وجې د هغه په شان کې لږ نارې لګېدل وي چې شیم او دا نارې لګېدل وي. ګوک هغه ته چا څه کنځل منځل او دا نه دي کړی، خو بهرحال موږ د هغې بخښنه غواړو. او پرون چې کوم میلمانه راغلي وو نو هغو راغلي وو لاستوي له او هغو راغلي وو هغه اپډیټس له چې موږ تاسو ته وویو چې په انویسټیګیشن کې څه وشو. د چکیسر د خاورې د چکیسر د خلکو دا روایت نه دي کوم چې پرون شي دي، خو هغه پرون چې کوم واقعیات شي دي هغه واړه وو. ماشومانو هغو یو چغه دغ کړې وه او هغه چغه وتلې وه. لور کوم چې په میډیا باندې اوس هغه په کومه طریقه هایلایټ کېږي چې د هغو بېعزتي شوې ده او په هغو ګزار شوی دی، نو نه خو هلته کې ګزار شوی دی، نو د هغو هغه بېعزتي شوې ده، خو صرف موږ خپل په هغه روایاتو چې هغه مات شوي دي په هغې باندې خفه یو، په هغې دغه یو چې دغه هم بد نه شي. اوس د شوکت یوسفزئی پرس کانفرنس تاسو ویلو هغه خپل هغه بړاپن په هغې کې هم ښکاره کړو چې زه تللی وم، زه دې ته خوشحاله یم چې زه لاړم د دغه غمزده خلکو سره کېناستم او هغو مې مطمئن کړو او هغو مانه خوشحاله شو. زه په دې خوشحاله یم. دا اړو څه خبره نه که ماشومانو سره چغې ووهکلې نو صرف د ماشومانو د چغې وهکلو پورې خبرې ته دې قوم د تقسیمېدو ته بالکل نه تیار. که هغه د پیشام خلک دی، که هغه د پورن خلک دی، که ټولې شانګلې خلک دی، هغو په هر قسمه پروټیسټ کې حصه اخیستې ده او زموږ په غم کې هغو هغومرې شریک دي. که څه عناصر زموږ د تقسیمولو کوشش کوي نو دې ته موږ هرګز نه یو تیار، بالکل نه یو تیار. که شوکت یوسفزئی دی او که هغه هر یو نماینده دی هغه ته دې علاقې سړی دی او ته دې قوم بچی دی او نواب علي شهید چې و هغه هم د بل ځای نه و، هغه ته د ټولې شانګلې بچی دی او د ټولې شانګلې سره ظلم شوی دی. که پرون څه عناصرو یا څه ماشومانو څه چغه وکړي او هغې په وجه هغوی خفه شي نو موږ د هغوی نه معذرت کوو. ځکه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نننی کوم زموږ پروګرام چې و نو دا پروګرام د نواب شهیدو د قاتلانو د ګرفتارۍ او پلس پرون چې کومه لږه ناخوشګواره واقعه شوې وه او هغه میډیا ډېره زیاته هایلایټ کړه د هغې باره کې او هغه موږ په دې شکل باندې کوو چې د شوکت یوسفزئی خفه یا د بیشام خلک خفه نو موږ د هغو نه معذرت کوو، ایز ا قوم موږ پوه شو د هغو نه معذرت کوو. خو هغه خبره په دغه شکل باندې نه شي. د ماشومانو والا خبره ولږ مسلیډ شي دي، که یو کس نیمو چېرته هغه مسلیډ کړي نو هغه هم په غلطۍ باندې موږ د هغو هم معافي غواړو او صرف اوازونه شي دي د هغې نه زیاته هغې کیسې نه دي شي. او انشاءالله زموږ امید دی چې د اس ایچ او چکیسر کومه بدلي چې شي ده هغه به هم پوه شي. هغه ځکه چې شوکت یوسفزئی داسې سړی دی چې هغه انتقامي کارروي هم نه کوي او غټ لیډر دی، الله والا لوی زړه ورکړلی. انشاءالله هغه به په دې کې لور څه دغه هم نه کوي او اوس هغه خپل پریس کانفرنس کې د هغې دغه هم اظهار هم وکړو. نو بس زموږ سره دغه پروټیسټ او دغه پروګرام و چې یاره د نواب قاتلان دې ګرفتار شي او د شوکت یوسفزئی چې کوم یا دلازاري شي یا ناخوشګواره واقعه شي وه په هغې باندې د قام معافي هغه ته لاړه شي او لور دا قام چې دی دا د هغه قام دی، هغه د دې قام دی. باقیا په میډیا باندې یو خبره چلیږي چې یاره دا د هغه حلقه وه نو هغه د هغه حلقه نه وه، د هغه حلقه چې دا هغه حلقه ده، دا حلقه جدا حلقه ده، خو د ده هغه مینه دې حلقې سره دومره زیاته ده چې د هغه تلل راتلل هم شته او د هغه ښېګړې نننی احتجاج بالکل هنګامي بنیادو باندې موږ وکړو. وکلا برادرۍ او دلته څه کسان د چکیسر مشران راغلي وو هغه هم په هغه پرونی واقعاتو باندې خفه وو. موږ به هم زیات ډېر پریشاني ظاهر کړې وه. پرون به ذات خود زموږ د وکلا برادرۍ هم په دغه پروګرام کې زموږ شرکت نه و، زموږ نور څه مسلې وې په هغې کې موږ مصروف وو. او چې کله خبر شو یقیني موږ د دغه کردار غندنه کوو. ماشومان مس هینډل شي او جذباتي هغه انداز و په هغې کې که د شوکت یوسفزئی زموږ مشر دی او درون میلمه و زموږ منسټر دی د دې علاقې باشنده دی او موږ به د هغه قدر کوو او په هغه موده باندې نو که د هغه په شان کې پرون که هغه ته
دک درد ملاو شي یا د بشام خلکو ته څه پریشاني رسېدلي په هغې باندې نو موږ یقیني په هغې باندې پریشان یو او د هغو نه معافي غواړو او د چکیسر دا روایت نه دي همیشه دلته د میلمه ته قدر ورکړی شوی دی د میلمه عزت شوی دی او بیا به هم د خلک انشاءالله دا ډېر باعزته خلک دی بیا به هم د دې خلکو قدر او عزت کوي او شوکت یوسفزئی نه هم موږ دا امید ساتو چې هغه به په دې کیس کې د نواب علي شهید په دې کیس په سلسله کې زموږ چکیسر قوم سره زموږ وکیلانو سره او اعلی حکامو سره په دې کې باقاعده مرسته کوي او د قاتلانو د ځل ګرفتارولو دپاره به انشاءالله خپل بھرپور کوشش کوي. د ټولو نه مخکې زه د ستاسو د میډیا د ټیم د نوای سهار شکریا ادا کوم چې په شارټ نوټس دلته راغلی او میډیا کوریج تاسو دلته ورکړو. دې نه وروستو زه د صوبایي حکومت نه او د محکمه پولیس نه دا ډیمانډ کوم ستاسو په وساتت سره چې د نواب علي شهید د شهید کېدو یو هفته پوره شوه او اوسه پورې څه ملزمان دوی مخې ته رانویسته نو زر تر زره دې دا تفتیش مکمل کړي او دا ملزمان دې عرض کړي چې دا خپل کردار ته ورسي. د هغې نه وروسته پرون چې کوم دلته کې زمونږ د صوبایي حکومت ترجمان راغلی و او دغه ته لاسنیوي ته ښکاره شوی او بیا جرګې سره ملاو شوی هغې کې چې کوم میسیج شوی د هغې موږ غندنه کوو. دا ښه طریقه نه ده ځکه چې دا د ټولې شانګلې په شریکه بلکې د خیبر پښتونخوا په شریکه هم دی او موږ دې کې تقسیمول نه غواړو. څومره چې د چکیسر خلک خفه دی د هغې نه زیات د بشام او د میرې خلک خفه دی او هغه مخکې راوتي ټولې شانګلې خلک راوتي او روډ یې موږ سره بند کړی و نو هغه زموږ وروڼه دي که هغوی موږ نه پسې خبره خفه شي نو هغې نه موږ خپل لقام د طرف نه او هغوی نه موږ معافي غواړو. دا زموږ وروڼه دي او دا مشن چې دا د نواب علي شهید دا به موږ په شریکه مخکې وړو او آخري انجامه پورې چې څو پورې ملزمان نامینیټ شي نه او هغو ته سزا نه یې ملو شي. ډېره مهرباني. دې منې چې د کولۍ پالیس انتظامیه چې کومه سیول انتظامیه ده او په خاص توګه منې د هزاري پولیس د طرفه چې کومې کمزوریانې دي په هغې منې زموږ خلک ډېر زیات خفه وو. په هغه سلسله کې موږ ته دا اطلاع وه چې یاره مطلب ډي آی جي هزاره چې کوم دی هغه را روان دی نو دا ماشومان او دور لږ ونه کې احتجاج په دې هغې کې غو چې موږ به هغه ته خپل احتجاج کوو چې تا خپل یو هفته کې تا خپل اوسه پورې پراګرس او د ګرفتاریانې ولې ونه کړې نو زیات تر د احتجاج هغه طرف ته خو دې منځ کې هغه پاتې شو او زموږ مطلب د ټولو شانګلې مشر شوکت یوسفزئی راغی او دا لږ ونه کې مطلب دا دی چې کوم آواز مواز لږ زیات شو نو دا په هغې باندې هغه شو خو د دې نه زموږ هرګز دا مطلب نه و چې زموږ د یو فرد داسې چا بېزتي وکړو. بیا په خاص توګه منې شوکت یوسفزئی چې هغه په دې ټایم باندې هغه هم د قام مشر دی او د نواب شهید هم د قام هغه او هغه د هغه په درد کې حق شانې هغه دی خو خبره دا ده چې کله دومره غټ تحریکونه وي دومره غټ احتجاجونه وي نو په هغې کې خامخا موږ کمزوري خلک یو موږ ځان هم دومره منظمه نه یو ټول کشران یو زموږ د کلي د چکیسر مشران هم ټول تاسو ته پته ده چې هغه څه په حق رسېدلي څه کمزوري شوي دي نو موږ وړو او ځوانانو ته دا دومره غټه مسله حواله شي ده نو هغې کې لږ ډېر کمزوري کېږي نو زه دغه وایم چې زموږ د دې کمزورۍ باندې څوک زیات خفه کېږي نه او چې چا داسې ازار شوي د چا بیا د خاص توګه باندې بشام دا خلک چې کوم زیات خفه شوی دی ولې چې هغو موږ سره په دې احتجاج کې ټول ناول نمبرګرتیا د بشام خلکو کړې ده زموږ مړی چې کوم دی هغو ځان سره ایښی دی او دا خلک موږ سره ټول نه زیات په احتجاج کې هم هغو ولاړو نو که د بشام یو سړی خفه شوي د هغه رړه ازاري شي نو موږ د ټول چکیسر د قام طرفه زه معافي غواړم خو دا داسې ارادتن څه پروګرام نو او خامخا تاسو ته پته د غټ احتجاجونو کې داسې لږ ډېر غیر منظمتیا راځي هغوی ولې چې دومره غټ احتجاجونه دي نو دا هر وخت دومره کنټرول هغه نه او زما د هزارې د پولیس نه او په خاص توګه صوبایي حکومت نه دا پرزور اپیل دی چې هفته پوره کېدو والا ده او د دې خلکو د جذباتو سره د نور هغه نه کوي او دا قاتلان دي زر تر زره په دې مطلب دا روان 5 غنټو کې دی ونیول شي او قام ته د مخامخ شي نو نه به احتجاج نه به ګیلۍ نه به جړای نن چې کوم زمونږ دا احتجاج وشو د دې مقصد دا و چې زمونږ ټول قوم بلکې د شانګلې ټول خلک هغه صرف په یو پوینټ ایجنډا باندې چې د نواب شهید قاتلان چې دی هغه دې ګرفتار کړی شي او پرون چې کومه واقع شي دا موږ د هغې انتهایي په هغې باندې موږ ته تکلیف رسېدل دی در رسېدل دی چونکې زمونږ د کلي زمونږ د قوم دا روایت دی چې موږ ټول عمر د بار میلمه له عزت ورکړل دی هغه سره مینه کړله چې پرون چې کوم دا واقع شي دا یو څه پلانینګ نه و خو یو ماشومانانو دغ شي دي او مس هینډل شي دي هغو دا کار شی دی نو د دې خبرې موږ پر زور پرپور دغ کوو مزمت کوو چې دا د چکیسر د قوم د طرف نه
چې شوکت یوسفزئی چې دی هغه د دې شانګلې نماینده دی، هغه زموږ د دې کلي نماینده دی او هغه هر ټایم کې یقینا چې هغه د شانګلې دپاره چې څه کوي هغه ټولې دنیا ته معلومه دي. هغه د شانګلې کم خلکو چې 13 کاله شانګله په تیارو کې ساتل وه هغه راوتېره دغه خلکو، هغه زموږ د ټولو نماینده دی او موږ په دې باندې انتهایي افسوس او اظهار کړی. जवाब के कातिलों को के कातिलों को के कातिलों को के कातिलों को